रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद लरम چې تاسو به ښه مونږه لانګ بون شروع کړو باقي زمونږه غالبا فائنل ټاپک دی blood supply of long bone. The long bone gross structure مونږ وی classification مونږ وی developmental classification according to shape according to function دا ټول مونږه ویل که څوک په دې اوس نه پوهیږي یا نه رسیږي نو هغه ته پکار دی چې اول نه سٹارټ والی زموږ سره یو لانګ بون کې بلډ سپلای په څلور طریقو کېږي یو نیوټرنټ آرټري باندې کېږي زموږ سره پریاسټل آرټریز دي ایپیفیزل آرټري او میټافیزل آرټریز په دې باندې بلډ سپلای کېږي بونز ته اول مونږه یو شارټ ریویو ورکو چې یو لانګ بون څه شی دی مونږه ډسکس کړو چې لانګ بون زموږ سره جوړ وي ټو پارټس نه صحیح شو ټو پارټس نه یو زموږ سره چې کوم دی شفت دی او یو زموږ سره د لانګ بون د چې کوم هډ دی هډ او یو د انډینګ پوینټ چې کوم دی صحیح شو د انډینګ پوینټ دیتا ویل کېږي ایپیفیسس او دا درمیاني چې کوم حصہ ده دا منځ دیتا ویل کېږي شفت دا زموږ سره گروث پلیټس دي په دې گروث پلیټس کې یا گروث کارټلیج کې زموږ سره بون څه کوي لینث وایز غټېږي سایز د دې دې نه وګديږي صحیح ده نو دې ته بلډ سپلای په څلور طریقو کېږي یو زموږ سره چې کوم دی نیوټرنټ آرټریز دي چې هغه د شفت په دې منځ کې وي دته نیوټرنټ آرټري وایي دته نیوټرنټ آرټري ځکه وایي چې په دې کې یو سورې دی هغه سورې ته نیوټرنټ فورامین وایي فورامین هول ته ویل کېږي سورې ته ویل کېږي نو د دې هول د وجې په دې باندې نیوټرنټس دي نو دته څه وایي نیوټرنټ آرټري نو دا نیوټرنټ آرټري انټر کېږي په شفت کې د شفت نه چې کوم دی په نیوټرنټ فورامین باندې دا انټر شي خدا اوبلیکلی موو کوي داسې دا چې کوم کارټکس دی په دې کې د ترسو باندې ځي نیغ نه ښکته کېږي نو دې ته ویل کېږي اوبلیک صحیح شو اوبلیکلی موو کېږي او چېرته رسي دا زموږ سره بیا رسي میډولري کیویټي ده دا چې کوم درمیاني پارټ ده دا حصه دې ته میډولري کیویټي وایي په دې میډولري کیویټي کې دا بیا فردر څه شي دنه یو لار داسې لاړ شي یو داسې راشي دې ته ویل کېږي اسینډینګ اینډ ډیسینډینګ آرټریز صحیح شو اسینډینګ آرټریز فردر دلته راشي دوه لارې جوړ شي داسې دوه او دا ډیسینډینګ چې دا هم داسې دوه شي دغه شان دا چې کوم دی بلډ سپلای کېږي بیا ورسره زموږ سره څه دی ایپیفیزل آرټریز چې هغه په دې ایریا کې وي صحیح ده او میټافیزل آرټري هم دلته وي د دې نه هټ کر چې کم بلډ سپلای کېږي بونز ته په دې بونز د پاسه وړه وړه آرټریز وي صحیح ده هغه ته ویل کېږي پریاسټل آرټریز دې پریاسټل آرټریز په تھرو باندې هم بلډ سپلای کېږي مونږ اول ډسکس کوو چې نیوټرنټ آرټري څه شی دی اول خبره کوو نیوټرنټ آرټري نیوټرنټ آرټري څه شی دی دا زموږ سره هغه آرټري ده کوم چې په شفت کې موجود وي او دا انټر کېږي په یو خاص سوري باندې هغه سوري ته ویل کېږي نیوټرنټ فورامین دا د بون شفت دی ګوره د دې نه والا دې پورې دا منځنۍ چې کوم حصه ده دته شفت وایي د بون په دې شفت کې زموږ سره یو چھوټه شان سوري دی دې سوري ته ویل کېږي نیوټرنټ فورامین فورامین هول ته وایي لکه څنګه زموږ په د سکل کې فورامین میګنم دی پاکي د سپنل کارت راوځي دی صحیح ده نو داسې دا یو فورامین دی په دې کې زموږ سره نیوټرنټ سپلای کېږي بون ته نو دیټس وای دته کم فورامین وای نیوټرنټ فورامین هغه سورې چې په هغه کې زموږ سره خوراک زی بون ته نو هم په دې طرف باندې یو آرټري سپلای شوی ده آرټري تللی ده دغه آرټري ته د دې په وجه باندې نیوټرنټ آرټري وای صحیح شو دا نیوټرنټ آرټري چې کله انټر شي بون ته نو دا بیا اوبلیکلی رن کوي مطلب دا داسې کوږ شان رواني داسې دا سیده نه ښکته کېږي داسې کوږ ځي چې کله دا داسې انټر شي اوبلیکلی رن شي
او چرته ورسی میډولري کیوټي دا چې کوم دی دا منځري چې کوم پارت خالی ډډ ځای چې ورته لیکيږي دا دې ته ورسی چې دې ته ورسی نو دا فردر بیا تقسیم شي په دوه لارو کې یو زموږ سره اسندینګ لاړ شي برا یو زموږ سره ډیسندینګ لاړ شي صحیح شو په دوه لارو کې تقسیم شو بیا چې کوم دی دا فردر تقسیم شي داسې دوه داسې نور جوړ شي داسې صحیح ده داسې چې کله تقسیم شي نو دا بیا ورسي چرته دا دې ایریا ته ورسي چې کوم ځای ته مونږه میټافیسس وایو میټافیسس ته ورسي نو دا زموږ سره ګوره it enters the shaft through nutrient foramen په کوم لار باندې انټر شو په شیفت کې نیوټرنټ فورامن باندې صحیح شو بل خبر سګي runs obliquely through the cortex دا چې کوم کارټکس دی په دغه د خالي ځای چې دی دا خالي ځای کې دا obliquely تللی دی خو تللی نه دی بل خبر سګي divide into ascending and descending branches بیا تقسیم شي په دوه لارو کې یو لار حقیقت تللی دا یو بره تللی دا صحیح شو it supplies medullary cavity inner 2/3 of the cortex دا medullary cavity تا او inside چې کوم area دا 2/3 of the cortex دا blood supply ورته کوي دا cortex دی 2/3 of cortex او دا medullary cavity دا supply کوي بیا چې کوم دی میټافیسس ته هم blood supply دی کوي دا میټافیسس چې کوم ځکه دا بون زموږ سره دا مثال په تور زموږ سره بون دی دا د دې چې کله دا پوینټ ختميږي نو د ځکه یو ایریا دا هغه ته موږ میټافیسس وایو مطلب زموږ سره ډایافیسس یعنی کې شفت ختم شو او میټافیسس شروع شو ending point of diaphysis دا ډایافیسس دی دا دیزنه شو ګوره د دیزنه شروع شوی دیزي کې چې دلته دا ختميږي نو په دې ایریا کې زموږ سره یو لکشن زیاده دته ویل کېږي میټافیسس صحیح شو نو دا نیوټرنټ آرټري سپلای کوي ستا میټافیسس تا کارټکس تا میډولري کیوټي تا کلیر دا چې کله دلته راورسي نو دا بیا مطلب دا چې کله په دې میډولري کیوټي انټ ته ورسي چې کوم چې میټافیسس شروع کیږي نو په دې میټافیسس کې دا بیا فردر تقسیم شي وړو لارو ته وړو کې ویسلز کې تقسیم شي او دلته دا جدا کیږي په څه باندې په اناستموسس باندې اناستموسس مطلب دا آرټري دلته راغله صحیح شو او دې کې زموږ سره میټافیس آرټریز دي میټافیسس دغه انټراشي د سره لینک جوړ کی دلته زموږ سره ایفیس آرټریز انټر شوی دي ایفیفیسس هغه دلته راشي زموږ سره سګي یو لینک جوړ کی نو دا ټول یو بل سره ریکنیکټ شي یو بل سره بیا جوائنټ جوړ کی صحیح شو دا اناستموسس دته وای چې کله یو بلډ سپلای یو پارت ته کیږي نو د دې سره خوا کې یو بل آرټري هم تللی وي نو په دې منځ کې دوی سره لینک جوړ کړي لینک کې داسې لینک جوړ کړي وي که ان کیس دا په دې کې څه مسله راغله دلته بلاکیج راغی یا بلډ سپلای ډیکریز شو یا هر څه جوړ شو مطلب بلډ سپلای سټاپ شو نو دا چې کوم زموږ سره بیک اپ ورکوي در سپورټ ورکوي نو دا بلډ سپلای دغه بوشي نو هغه پارت سپلای به برابر شي صحیح شو نو دته اناستموسس وای دا چې کله نیوټرنټ آرټري کله د انټ ته ورسي یعنی میټافیسس ته ورسي نو دلته د اناستموسس وکي د سوکي لینک جوړ کې چا سره میټافیسس سره ایفیفیسس سره صحیح شو دلته کوم آرټریز دي دا سره لینک جوړ کې دا چې کوم دی the nutrient foramen is directed away from the growing end of the bone دلته خبره کوي دا ډېر یاد تاریخي خبره ده چې دا نیوټرنټ فورامن دا زموږ سره همیشه وي په کوم ځای کې away from the growing part صحیح شو مطلب زموږ سره growing part اوس دا دی صحیح شو په دې بون کې یا دا دی نو دا دوه لري دی دیو باره کې د indicate by a jingle یو جنگل دا خبره کوي چې to elbow I go یعنی دا زموږ سره کوم elbow دا ګوره خدا زموږ سره دا زموږ سره elbow دا و چې to elbow I go صحیح شو elbow طرف ته ځه موف کوم صحیح شو دې ځکه زموږ سره څه شی دی زموږ سره rest joint دی صحیح شو
نو دا وایي چې په ریسټ جاینټ کې زموږ سره ګرووینګ اینډ دی دلته بون ګرو کېږي صحیح شو او دلته په هیومرس هیډ کې دا چې کوم شولډر جاینټ دی دلته ګرووینګ کېږي صحیح شو د بون ګرووینګ کېږي نو دا اکارډنګ ټو جنګل دا به اوے فرام د ګرووینګ اینډ نو دلته ګرووینګ اینډ دا دی دا به دې نه لرې به وي مطلب دې سایډ ته به وي او دلته ګرووینګ اینډ دا دی دا به دلته وي په اپر لیم کې صحیح شو نو دا جنګل سټیټمنټ دا وایي ټو د ایلبو آی گو فرام د نی آی فلی مطلب د نی چې کوم دا نی دی دې نه زه لرې تښتم صحیح شو او ایلبو طرف ته زه ځم د دې مطلب دا شو چې په اپر لیم کې زموږ سره ګرووینګ اینډ چې کوم دی هغه شولډر جاینټ سره دی او ریسټ جاینټ سره دی نو دا ګرووینګ آرټریز نیوټرینټ آرټریز به زموږ سره دې خوا به وي صحیح شو دې نه به دې خوا وي پراکسیمل به نه وي بلکې دې سایډ ته به ډسټلي او دلته به دلته وي په لوور لیم کې بیا قصه بدله ده دا چې کوم زموږ سره نی جاینټ دی د نی جاینټ مثال کے طور پر دا زموږ سره نی جاینټ دی صحیح شو نی جاینټ دا زموږ سره نی جاینټ دی نو په نی جاینټ کې دا څه وایي فرام نی آی فلی مطلب د نی نه زه لرې ځم دا نی جاینټ دی نو دا به ښکته ځي صحیح شو دلته زموږ سره څه کېږي ګرووینګ آف بون کېږي ګرووینګ اینډ چې ورته وایي نو دا نیوټرینټ فرامین به کوم ځای کې وي اوے فرام د نی جاینټ او بیا څه وایي په تھای کې نی بره سایډ ته به بیا دې خوا راځي ټوورډ د فیمر صحیح شو نو دا زموږ سره ګرووینګ اینډ شو نو دا به دې سایډ ته وي آی ہوپ چې تاسو پوه شوی د نیوټرینټ آرټري نه پس راځو پریاسټل آرټریز Periasteal arteries present beneath the muscular and ligamentous attachment خبره مطلب دا دی چې کوم ځای کې زموږ سره په بون کې مسل اٹیچمنٹ کیږي یا لیګمنٹ اٹیچمنٹ کیږي نو دا په هغه ځای باندې موجود وي مطلب زموږ د انسان چې کوم غوښه ده صحیح شو دا غوښه دا اٹیچ شوی دی د بون سره په دې پوینټونو باندې صحیح شو په دې کې ارټیکولیشن مطلب نه دی په دې کې جوائنٹ نه جوړیږي صرف مسل او لیګمنٹ اٹیچمنٹ دی نو دا په دې ځای کې پرزنټ وي صحیح شو بیا څه کوي ramify beneath the periosteum and enter the Walkman's canal to supply the outer 1/3 of cortex بل خبر دا کوي چې دا جسٹ below سوي beneath مطلب لاندې periosteum دا سپلای کوي د دې periosteum نه لاندې چې کوم ایریا ده دا सबसे outer covering چې کوم دی د بون چې کوم outer layer دی دا د لاندې سپلای کوي صحیح شو د دې لاندې سپلای کوي او څومره کوي 1/3 of cortex ته د بلډ سپلای کوي دا چې په کم لارو باندې انټر کیږي هغه ته واکمنز کینال وایي واکمنز کینال زموږ سره داسې دی دا زموږ سره چینل دی صحیح شو هغه باندې بلډ ویسل چې کوم دی موف کوي د بلډ ویسل چې کوم دی د پریاسټیم نه انټر کیږي چرته بون کارټیکس ته په کوم لارو باندې راځي دې ته ویل کیږي واکمن کینال صحیح شو په دې کې زموږ سره بلډ ویسل موف کوي epiphyseal artery मतलब د بون دا epiphyse area چې کوم دا د ته بلډ سپلای epiphyseal artery کوي صحیح شو دا epiphyseal artery دا زموږ سره ډیرایوډ شوی دا د کوم ځای نه پری ارټیکولر واسکولر ارکیټ نه پری ارټیکولر واسکولر ارکیټ د ایریا ته ویل کیږي دا چې کوم ارټیکولیشن کوي د دا ایریا څه وایي پری ارټیکولر واسکولر ارکیټ د ته نوم اغستل کیږي सर्कुलस वस्कुलोसिस मतलब دا ډیرایوډ کیږي د سرکولس وسکولوسس نه صحیح شو او دا فاوند کیږي دا په کوم ځای کې پرزنټ وي دا پرزنټ وي په نان ارټیکولر بونی سرفیس باندې دا چې کوم نان ارټیکولر بونی سرفیس دی دا په دې باندې پرزنټ وي دا آرټریز صحیح شو بیا فردر وای numerous vascular foramina as this region په دې ریجن کې زموږ سره کافي مقدار باندې وړه سوري وي باغ سوري کې زموږ سره په ډېر کم مقدار کې آرټریز انټر کېږي خو وینس چې کم دی هغه کافي مقدار سره وځي مطلب د وینس تعداد سوا دی د آوټینګ د ایگزیکټ او د آرټریز چې کم دی هغه زموږ سره کم دی د نمبر اینڈ سایز آف دس فورامنا ګیو ان آیډیا دا چې کم زموږ سره هولز دي دا زموږ سره کم فورامنا دي دا موږ له آیډیا راکوي ریلیټیو واسکولاریټي راکوي چې یاره ان کیس که په دې ځای کې زموږ سره
د فورامنا سیوا وي په نمبر باندې سیوا وي په سایز او په تعداد سیوا وي او دلته کم وي په دې ریجن کې نو دا موږ لا وایي چې دلته واسکولریټي سیوا ده بلډ سپلای ډیره کیږي او دلته زموږ سره کمه کیږي په ورپسې چې کوم زموږ سره میټافیزل آرټري ده د بون دا چې کوم ایریا ده مطلب دا لانګ بون چې کوم دی شفت ایریا دا کوم چې ختمېږي اینډ طرح سے او ایفیفیسس شروع کیږي نو دې چې ایریا ده دته ویل کېږي میټافیسس ته بلډ سپلای سو کوي میټافیزل آرټري دا آرټري دی دا صحیح شو دا میټافیزل آرټري انټر شي ډایرکټلی ټو دا میټافیسس او دلته دې سکي د ګوره reinforce the metaphyseal branch from the primary nutrient artery these की दावल strength वर्क कई दावल blood supply की help वर्क कई backup वर्क कई सही शो पर miniature long bone की जम सर infection ज़्यादातर chances कम दी पर shaft region की भी due to nutrient artery जैसे क्या nutrient artery संगत दा interशी अवलान दिया गया वड़ो वड़ो artery से तकसीम शी और दल तज़म सर बैक्टीरिया अटैक ज़्यादा की देशी इन्फेक्शन ज़्यादा की देशी दा मिनेचर बोन चिकला मेच्योर शी नो दा इन दा आर्टरीज जमुसरा ख़त्म शी दा आर्टरीज ख़त्म शी नो बिया दा चांसेस कम हुई